نننی پروګرام د سلیم اقبال صاحب د پښتنو د خپلوانو او د ملګرو په اعزاز کې کړی دی. زما سره د سادات تنظیم د سعودي عرب صدر چې دی سید بخشیر علي صاحب موجود دی. صدر صاحب، ستاسو ډیر زیاتې قربانۍ دي کوم چې دلته د پښتنو د پاکستانیانو ستونزې د سوشل میډیا چې دی تاسو یو لوی فورم لرئ. دا وخت سعودي عرب د دغه پښتنو په ستونزو کې څومره کمی راغلي ده، څومره ستونزې بقایې دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا ټول ناول خو سید سهیل باچا صاحب تاسو ته د سعودي عرب په راتګ باندې د سعودي عرب په خاوره باندې هرکلی په خیر راغلی ویم چې ستا د ښایست ګلونه ډېر دي، ستا د ښایست ګلونه ډېر دي او جولۍ مې تنګه، زه به کم ټولومه چې تاسو لږې ورځې خو چې کله م راشئ نو بیا د خپلو پاکستانو نه بیا په پښتنو پسې ګرځئ چې د هغوی نه مونږ د دې چې څومره مسایل دي د هغې په حوالې سره خبرې وکړو. الحمدلله داسې وخت چې کله به مونږ مسافرۍ ته رالو هر ملته چې بتلو نو موږ مسافرو به د دیاړۍ سوچ کوو، د کشۍ بیلچې او د ذمهدارۍ سوچ به کوو. الحمدلله د الله لاک شکر دی چې په موجوده وخت کې چې څومره پاکستاني او بیا بالخصوص پښتانه راځي د خپل بزنس سوچ کې چې زه به خپل بزنس څنګه شروع کړم. نو د کرونا نه وروسته کافي مسایل راغلي دلته، خو بیا هم د الله تعالی لاک شکر دی چې ورځ ته ورځه چې دی نو زموږ پاکستاني بیا پښتانه په ترقۍ سره روان دي. صدر صاحب، یو اخرنی میسج ورکړئ چې دغه کم نوجوانان دي څنګه په دې ما د شالله سره خبره وکړه، هغه خپل وخت ضایع کړي او بیا چې دې ملکونو ته راشي نو د هغوی سره نه ونري، نه ورسره د هغې ریلیټډ سلیټري، نه ورسره رجسټریشن، نه لایسنس لري، څومره مشکلات بیا دغه نوجوانانو ته؟ همیشه دپاره موږ په هر سوشل پروګرام باندې، سوشل میډیا پروګرام شو یا په الکترونیک یا ستاسو په چینلو باندې دا خبرې کوو بار چې کله هم مسافرۍ ته راځئ نو د ځان سره څه نه څه هنر راوړئ. هلته کې تاسو درې څلور میاشتې خپلې خرابې کوئ په نسبت دلته راشئ په کلونو بیا په دیرو کې پراته ستاسو څه کاروبار نه وي، ستاسو سره هنر نه وي. دلته چې هنر زده کوئ نو په تاسو پسې دیرې د کپیل پیسې کرایه نه دا سټارټ شي، تاسو ته نور هم ګران پرېوځي. که چېرې تاسو په وطن کې د خپل کلي کې ویلډر زده کوئ، یو د کمپیوټر یو کورسونه زده کوئ، د هغې نه علاوه د څومره چې د سیکیورټي جاب دی په دې باندې زده کوئ، ځکه چې نن سبا دلته کې که تاسو وګورئ نو د هر کم نمونه هنر چې دی نو هغه پکارېږي. یقین وکړئ چې زه کله د خپل مسافر وینم د دوی راتګ بیا دلته په میاشتې پراته نو ډېر خفه کېږم، زما پیسته هم زیات خلک راځي. ستاسو زه ډېره شکریه هم ادا کوم. نن ستاسو د چینل چې کوم 8 لاک سمثینګ زیات فالوور پوه شو په دې تاسو د خپل طرف نه د ټولو مسافرو د طرف نه زه مبارکباد هم در کوم چې ډېر مبارک شئ. او دا ستاسو هغه مینه ده. یقین وکړئ چې څومره پیجونه او سوشل میډیا ده چاته دومره فالوور ناسې لګي په دومره کم وخت کې، لکه څنګه چې بازیره نیوز ته دا ستاسو په سعادت د مسافرو په سعادت حاصل شو. انشاءالله موږ به خپل کوشش کوو. خو زه هغه مسافرو ته وایم چې کله تاسو مسافرۍ ته هم راشئ نو د خپل هنر سره دلته په مختلفو کمیټیانو کې کم اپنے مدد آپ تنظیمونه یا خیر ښېګړه یا مختلف په دغه کې ځان لازمي ولیکئ چې بیا لاس مات شي، خپه ماته شي، داسې نه چې تاسو تکلیف وي. بل د دې ملک د قانون احترام لازمي دی. د خپل ملک سره د مسافرو کې د خپل د دې وطن د قانون احترام وکړئ. دلته سیاسي ټوپۍ جنډې په ګاډو لیکل کم از کم د دې نه د ریس ورسره چې کوم دی نو د وطن نه چې راځئ نو د هغه ځای د ګولو فارموله ځان سره راوړئ، ځکه چې په دې لږ وخت کې کافي خلک چې دی د ګولو د لاسه ونیول شو، خاص کر په مدینې منوره، حایل قسیم، تبوک په دې ایریا باندې. نو که چېرې تاسو سیمپل راوړئ نو زموږ سره مختلف ډاکټران صاحبان موجود دي، لکه څنګه زموږ ورور ډاکټر نجیب صاحب دی، دغسې نور ملګري. نو هغه فارموله چې کوم ده نو هغه باقاعده به تاسو ته موږ ګولۍ چینج کوو نو بهتر به په ګولۍ په رپورټونو باندې نه پرېږدي، ځکه چې موږ همیشه چې کله دی نو موږ د ملک نه چې رپورټ هم راځي نو پای کې دنده موږ دغه ګندونه ایښي د دې وجې نه زموږ ډېر زیات بدنامي شي. بالکل جی، پرهیز وکړئ، د دې ملک د قوانینو چې د احترام وکړئ، ولې چې دلته په دې ملک کې زموږ پښتنو پاکستانیانو ته یو ډېر لوی روزګار چې دی هغه میلاو دی، ځکه زموږ د کور چولې چلیږي نو د دې ملک احترام په موږ ټولو باندې فرض دی. صدر صاحب، په خپلو ویناګانو کې دغه نوجوانانو ته دا میسیج ورکړو چې تاسو دې ملک ته راځئ، د ځان سره سکل هنر چې دی دا لازمي راوړئ. ملګري رپورټر سید رحمت علي سره سهیل باچا، سعودي عرب، ریاض.